در رابطه با آمادگی ترکمنستان برای جبران خسارات در پروژه تاپی از سوی هراس‌افکنان و یا موارد امنیتی دیگر بیشتر صحبت میکنیم با جناب آقای عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم. جناب مطفی، بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردین. سلامت. بحث حمله و یا تخریب امی روند امی پروژه چقدر بلند است؟ ډیر زیات مننه. عموما ټاپي پروژه کې موږ پرمختګونه لرو او د تاسو معلومه ده چې ټاپي پروژه د ټي پی سی ال کمپنۍ لوري تطبیقي په دې کې موږ په تخنیکی برخو کې، په اقتصادي برخو کې او په حقوقي برخو کې پرمختګونه لرو چې دا پرمختګونه د دې لامل ښیي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې په اړه معنی کوم د عمل پلان چې د افغانستان حکومت جوړ کړی هغه تطبیقیږي. اساسي مسله دا ده چې دا مرتبط دي په بین الحکومتي تعهداتو کې. حکومتونه په دې برخه کې خپل موقفگیری کوي او د کې کوم نوې ستونزه نشته. بپردازیم به بحث که حالا ترکمنستان گفته با پاکستانی ها هم در این رابطه صحبت میکنه. آنچنان که دیده میشه بیشتر اتهامات به پاکستان است به خاطر تمویل هراس‌افکنان که میتونن این پروژه را آسیب برسانن. فکر میکنین که واقعا چقدر میتونه ما را کمک کنه که از این مورد جلوگیری شه وقتی ترکمنستان با پاکستان وارد گفتگو میشه؟ ډیر اساسي مسله دا ده چې افغانستان حکومت په ټولو تعهداتو کې، بین الحکومتي تعهداتو کې چې کوم لاسلیکونه شوي دي هغې په بنیاد باندې ټول خپلې د پروژې اقتصادي ګټې یعنې سنجولې دي. یعنې په دې برخه کې موږ هیڅ نوه ستونزه نه لرو او اوس پروژه د بین الحکومتي تعهداتو پر اساس په افغانستان کې پرمخ ځي. یعنې پروژې په تخنیکی برخو کې موږ پرمختګونه لرو. پروژې په هر اړخیزه برخه کې تخنیک یعنې د پروژې عمومي وضعیت په افغانستان کې ډېر ښه دی. په دې اساس دغه مسایل چې تاسو یادوئ دا د حکومتونه په دې برخه کې خپل تعهدات لري او هغه عملي کوي. جناب مطفی، کار عملیش در افغانستان چه زمانی آغاز میشه؟ از کجا؟ ببینید 4 توافقنامه به زودترین فرصت امضا میشه. این توافقنامه یکی از مهمترین توافقنامه کشور میزبان است که بعد از امضای توافقنامه در افغانستان کار عملی شروع میشه و ما امی تفاهمنامه را ترتیب دادیم و حکومت افغانستان حاضر است که تفاهمنامه را به زودترین فرصت با شرکای تاپی امضا بکنند. شماری از کسانی که در بخش اقتصادی کار میکنن بحث امنیت این پروژه را بسیار مهم میدانند. واقعا حکومت در کجای کارش از بحث امنیت از این و آیا فکر میکنین که ظرفیت کافی وجود داره؟ بدون شک هر اقتصادي پروژې لپاره امنیت ډیر مهمه او اساسي مسله ده. ټاپي پروژه کې موږ نه یوازې د بین الحکومتي تعهداتو برخه کې یعنی خپل تعهدات سپارل بلکې موږ یو داخلي فریم ورک هم لرو چې د دې پروژې د ټولې برخې د تمویل لپاره خپل هلې ځلې وکړو. چطور میشه واقعا که بحثی که حالا بین الحکومتی از شما هم به اشاره کردین آسیب نبینه این پروژه؟ واقعا امی ضمانت وجود داره و چطور میشه که از آسیب های احتمالی از این جلوگیری بکنن؟ ګوري پروژه د افغانستان لپاره ډېر اقتصادي ګټې لري. موږ د دې نه عواید ترلاسه کوو. موږ د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه ټول تعهدات چې مهم دي هغه ترسره کړي دي. اساسي خبره دا ده چې موږ اوس مهال د پروژې وضعیت د ټي پی سی ال د ګزارشونو په اساس باندې ښه ارزیابي کوو. یعنې ټولې برخې چې تاسو یادوئ په دې کې ښه پرمختګونه لرو او د تطبیق برخه کې افغانستان حکومت تعهدات لري او دا تعهدات به عملي کیږي. چقدر مسیر باید استملاک شه و گفته میشه که 24 کیلومتر تا به حال استملاک شده در ولایت هرات؟ د استملاک لپاره قوانین جوړ شو او قوانین به افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته ځي. وروسته له منظورۍ نه به استملاک پروسه عملا شروع کیږي. خو دا مهمه ده چې دغه څلور توافقونه چې په دې وروستیو کې به ژر امضا شي له دې وروسته به دا کارونه ترسره کیږي. مشخص نیست که بعد چه مثلا درازا باید استملاک د ټاپي لپاره عموما موږ ټایم لاین لرو او د ټایم لاین په اساس باندې موږ پر مخ ځو. فرضاً په هغې کې مهمه او اساسي مسله دا ده چې د هرې برخې کار تقسیم دی. فرضاً په حقوقي برخه کې هم ټایم لاین لرو، په اقتصادي برخه کې هم ټایم لاین لرو. نو دا ټول کارونه به د تطبیقاتي پلان په اساس باندې پر مخ ځي. اساسي مسله دا ده چې اوس مهال موږ پلان عملي کړی دی او د پلان په اساس باندې ټول وختونه ورته ټاکل شوي تر څو موږ وکولی شو په خپل وخت سره په افغانستان کې د ټاپي پروژه تطبیق شي. دیده میشه که بحث از پروژه ها مثلا روش صورت میگیره کارهایی که روی کاغذ است اما عملی شدنش
بر اساس برخی از موارد به تاخیر روبرو میشه. چنانچه که دیده میشه این بحث جدی است و ما باید بریم به طرف کارهای عملیش. اما نگرانی کلان شما چی است؟ ګوري اساسي مسله دا ده چې پروژه یو ډیره ستر پروژه ده. پروژه کې ډیر اړخونه دي چې هغه باید ترسره شي، یعنی ډیر کارونه چې باید ترسره شي. عموما کله چې موږ د تخنیکی اړخ بحث کوو، په تخنیکی برخه کې موږ پرمختګونه لرو، په دې برخه کې کوم ستونزه نشته. اما اساسي مسله دا ده چې د دې لپاره یو تعهد بین الحکومتي تعهد دی. نو په دې اساس موږ مکلفیتونه لرو چې مکلفیتونه ترسره کړو. په افغانستان کې د دې پروژې د تطبیق لپاره پوره آمادګي شته، موږ سره پوره پلان شته او اساسي مسله دا ده چې اوس مهال د پروژې چارې د ټي پی سی ال د گزارشونو په اساس په افغانستان کې ښه روان دي. نگرانی کلانی که واقعا شما دارین وزارت معادن حکومت تدبیر ډیر مهم دی. اساسي مسله دا ده چې د ټاپي لپاره ما تاسو ته وویل چې موږ یو د عمل پلان لرو، په هغې کې د ټولو برخو لپاره وظایف مو تقسیم کړي دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې چارې یعنی ستره ستونزه نشته ده. البته نسبی ستونزې چې امنیتي برخو کې دي هغه هم د حل وړ دي. چطور میشه که بریم به طرف عملی شدنش؟ چه زمان به پایان میرسه و افغانستان چقدر از این سود میبره؟ اساسي مسله دا ده چې افغانستان به د ترانزیت فیس ترلاسه کوي. افغانستان به په 10-20 کلونو کې به دوامدار شکل غاز ترلاسه کوي. بله مسله دا ده چې ټاپي پروژې سره نوري ضمیمه پروژې چې هغه د پانګونې برخه کې دي یا د انرژۍ برخه کې دي یا د غاز نه د استفادې برخه کې دي، دا به عملي کېږي چې دا فوق‌العاده اقتصادي ګټې لري او هغه اقتصادي ګټې افغانستان حکومت ټولې سنجش کړي دي. بسیار تشکر، متشکرم تشریف آوردین. ډېر زیاته مننه.